الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا صدق الله العظيم. معزز سامعين دا سورة البقرة نها اتيام نمبر آیت الہ العالمین فرمائی ولما جاءهم او هر کله چراغ دویتا کتاب عظیم الشان کتاب چې قرآن عظیم الشان دی من عند الله لجانب دا الله رب العزتنا مصدق تصدیق کون کے لما دا هغه کتاب تورات معهم چې لدوی سرو وکانو اودا یهودیان من قبل مخکی دراتلو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمنا یستفتحون چې مدد بغفتو دوی علی الذین فهغ کسانو باندې کفرو چې کفر کړي هغوی فلما جاءهم بس هر کله چراغ دوی ته ما هغه عرفو چې پیژند دوی کفرو انکار وکړو دوی به په هغه باندې فلعنت الله بس لعنت د الله دی علی الکافرین په کافرانو باندې چې يهوديان دي بئس ما ډیر بد دی هغه سیز اشتراو چې واخست دوی به په هغه سره اشتراو خرڅ کدوی به په هغه سره انفسهم خپل نفسونه ان یکفروا دا چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي الله رب العزت بغيا لوجد حسدنا ان ينزل الله دا چې ولي نازل ولو باری تعالی من فضله د خپل فضلنا على من هغه چا باندې یشاء چې خوښي من عباده لخپل بندگانونا فباؤوا بسختشول دوی بغضب فغضب على غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین او شته د کافرانو د پاره عذاب مهین سپکون کې عذاب. دا د دې آیتونو لفظي ترجمه و. الہ العالمین په دغه آیتونو کې دغه يهوديانو بل قباحت ذکر کړي. ګوره قرآن عظیم الشان ټول صفت زما استاد آقا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هر آیت چې راواړې هغه کې به رسول الله مبارک صفت موجود وي. دغه يهوديانو د رسول الله مبارک دراتله نه وړاندې لا رسول الله مبارک دنیا ته نو راغلی دوی به څه کول چې کله به د مشرکینو سره جګړه وه بنو قریظه او بنو نذیر دا د يهوديانو قبیلې وي اوس او خزرج په مدینه منوره کې دا د مشرکانو قبیلې وي. کله به چې دوی د هغې سره جګړه کوله نو څه به یې کول چې کله به جنګ داسې حالت ته ورسېده چې دغه يهوديانو به هغه جنګ بیلودو نو په دغه وخت کې د رسول الله مبارک په ذات به هغوی وسیله نیوله د الله او څه به یې ویل. تفاسیر اکثر تفاسیر دغه را نقل کړي دي باغې کې مختلف د دوی د وسیلې کومه دعا چې و هغې را نقل کړي لکه امام فخر الدین رازي رحمه الله وی اللهم انصرنا وافتح علينا بالنبي الامي یعنی یا الہ موږ سره مدد وکړي او موږ باندې کلاو کړي د چا په برکت سره د چا په وسیلې سره په ذات اقدس د رسول الله مبارک سره. دغه يهوديانو به دا کار کول چې کله رسول الله مبارک لا نو راغلی د مشرکانو سره به چې کله حالت جنگ ډیر سخت شو نو دوی به په ذات اقدس د رسول الله مبارک څه کول وسیله به یې نیوله د الله. په بعضو تفاسیرو کې دا خبره راغلی چې وسیله به یې داسې نیوله چې تا د کم نبي د راتلو وعده کړې موږ سره چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د کم کتاب وعده دې کړې په دغه دواړو باندې موږ
وسیله نیسو الهه دا جنگ په موږ باندې وګټل. مفسرین فرمای دا جنگ به دغه يهوديانو وګټل، داسې به نه و چې بیا به نه ګټل، خو چې کله به وسیله ونیوله. اوس دلته کې چې کله رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک راغی دوی انکار وکړ، دوی څه وکړ؟ انکار یې وکړ. ګورم د دې په تورات کې د رسول الله مبارک اوصاف ذکر وو، دوی ښه د رسول الله مبارک د اوصافونه خبردار وو چې نبی اسلام مبارک دا صفت لري. حتی چې د رسول الله مبارک چې په کم کال کې پیدا کیږي دوی ته هغه پته وه چې په فلان کې کال کې به رسول الله مبارک راځي. دوی ته هغه مکان هم پته وه چې نبی اسلام مبارک په کم ځای کې پیدایښت کیږي. دوی ته هغه ټول واقعات هغه علامات هم پته وو چې د نبی صلوات و سلام مبارک چې کله پیدا کیږي د هغه شپې علامات به څه وي، د هغه ورځې علامات به څه وي. دغه یهودو بدبختو ته پته وه، خو چې کله رسول الله مبارک راغی نو دوی استه انکار وکړ. حتی په دوی کې مخکې چې لا ایمان نه و راوړی معاذ بن جبل رضی الله عنه، بشر بن برار رضی الله عنه او داود بن سلمه رضی الله عنه، دا مبارکان راغلل. دا د مشرکانو سره مخکې وو، اسلام چې مخکې کله نه و راوړی. یهود به چې کله د دې سره جګړه وه په دغه وخت کې به یهودو دوی ته څه ویل؟ دوی ته به ویل چې مونږ ته به داسې نبي راځي او هغې به دا اوصاف وي، او چې کله هغه نبي راغی نو مونږ به مضبوط شو، نو تاسو به مونږ داسې تباه کړو لکه قوم عاد او ارم په شان کې به تاسو مونږ مخ د ځمکې نه ختم کړو. دوی ته به یې دا ویل. خو چې کله رسول الله مبارک راغی انکار یې وکړ، او دغه صحابه کرام چې دوی ته راغلي وو دا یهود چې تاسو ته به داسې نبي راځي هغه اوصاف هم ذکر کړي وو، نو دا درې واړه صحابه کرام راغلل ورته وایي چې هغه نبي خو راغلی دی که نه، مونږ پې ایمان راوړی دی، مونږ پې ایمان راوړی دی، او هغه دا اوصاف لري چې کوم تاسو به مخکې صفت بیانولو، یعنې چې ستاسو به کله مونږ سره جګړه وه تاسو به د هغې اوصاف بیانول او تاسو به د هغې په ذات وسیله نیوله، هغه نبي خو راغلی دی، تاسو ولې ایمان نه راوړئ؟ نو دغه بدبختو به څه ویل؟ دا هغه نبي نه دی، هغه معجزاتو سره نه دی راغلی چې کوم مونږ لیدلي دي. دې بدبختو به دا کول. نو اله العالمین په دغه آیتونو کې آیتونه نازل کړل، او اله العالمین فرمای چې کله دوی ته راغی یو عظیم الشان کتاب، هغه کتاب څه شی دی؟ دغه قرآن عظیم الشان مصدق چې تصدیق کوونکی دی. تفاسیر لیکي یعنی موافقا للتورات فی التوحید، چې دا موافق دی د تورات، یعنی په تورات کې د توحید کم احکامات هغه په دغه قرآن کې موجود، او بعضې او فی بعض الشرائع په بعضو شریعتو کې هم دغه موافق د تورات و. او یا بعضې تفاسیر لیکي چې دغه قرآن عظیم الشان تاسو رابلي هم هغه تورات طرف ته چې په تورات کې زما او ستا د هغه اوصاف موجود و، دوی نه مني. اله العالمین فرمای د رسول الله مبارک د راتګ نه مخکې اے من قبل مجیء محمد صلی الله علیه وسلم، مخکې د راتګ د رسول الله مبارک نه وکانو یستنصرون بالنبی، دوی به مدد غوښته د باری تعالی نه په ذات اقدس د رسول الله مبارک په چا باندې؟ علی مشرکی العرب، د عربو په مشرکینو باندې چې یا الله مونږ ته فتح او نصرت راکړي په دغه ذات اقدس. رسول الله مبارک چې کله راغی الله فرمایي چې دوی څه وکړه؟ کفروا، دوی انکار. حتی الله فرمایي ما عرفوا کفروا به، دوی ښه پېژنده رسول الله مبارک چې دا اوصاف لري او دا صفتونه هم موجود دي، خو لیکن دوی انکار وکړ. الله فرمایي چې بس لعنت دوی په دغه خلکو چې زما د آقا انکار کړ. فلعنت الله علی الکافرین، دلته کې د کافرانو مراد هم دغه یهودیانو باندې ولې لعنت وشو؟ یهودیانو باندې دې د وجې نه لعنت وشو چې د رسول الله مبارک مخالفت یې کول. بیا اله العالمین په دې کې د هغوی دا تجارت خبره کوي چې دوی خپل ځانونه خرڅ کړل. ډېر بد څیز هغه دی چې دوی خرڅ کړل په هغې سره خپل نفسونه، یعنی دا کفر یې واخیسته او اسلام چې د عقاید و جهان راوړی و هغه یې پرېښوسته، او دا څه شي د وجې نه؟ بغین حسدن، له وجې د حسد نه. ګوره په بني اسرائیلو کې دا نبوت را روان و، بني اسرائیلو کې، خو چې کله د نبوت په بني اسرائیلو کې کټ شه په عربو کې راغی او د اسماعیل علیه السلام مبارک په اولاد کې شروع شو، نو دوی ډېر زیات بغض شروع کو، حسد یې شروع کو چې دا ولې زموږ نه دا نبوت، او حتی دوی دا خبره وکړه چې ولې الله رب العزت نازل په دغه قرآن عظیم الشان په دې باندې. الله رب العزت خو ډېر ښه پوهېده چې ولې نازل، ځکه چې حقدار رسول الله مبارک و، د نبوت اختتام په رسول الله مبارک کېده،
رسول الله مبارک دا حقدار دي چې پاغي باندې قران نازل شوی و. دغه بدبخت خلکو څه خبره وکړه چې ولی پر رسول الله مبارک باندې الله قران عظیم الشان یو قسم ته دومره سخت مخالفت د الله سره دی وکړه. بیا الله فرمای فباءوا بغضب على غضب، دی خپل په غضب د پاسه د بل غضب. یو غضب دا مفسرین فرمای چې د عیسی علی السلام انکار دی کړو، بل غضب دا چې د رسول الله مبارک انکار یې وکړ. یا یو غضب دا چې تورات کې دی ګډوډي وکړه، بل غضب دا چې د رسول الله مبارک انکار یې وکړ. دغه شانتي یا یو غضب دا چې دوی د سخی عبادت کړو، بل غضب دا چې د رسول الله مبارک انکار وکړو. دا دوه غضبونه شو په دې باندې. نو الله فرمایي کافرانو د پاره سپکون کې عذاب به دي کبر کړو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله فرمایي چې څوک کبر کوي هغه به جهنم ته په کم حالت کې داخليږي، په داسې حالت کې چې سپکون کې به وي. ګوره عذاب د جهنم چې د عذاب هغه سپکون کې چاله د کافرانو د پاره پاتې شو. کم ګناګارانو ته چې عذاب ملاويږي نو هغه به د طهارت او د پاکیزګۍ د پاره وي او دی به جنت ته داخليږي. خو کافران به هیڅ کله جنت ته نه داخليږي. هم اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، دی به همیشه به دغه جهنم کې وي. دوی د پاره هیڅ کله بیا بهر وتلل او راوتل نشته چې بیا جنت ته داخل شي. دا به صرف مسلمانان ګناګارانو د پاره وي، صرف طهارت او د پاکیزګۍ د پاره. دوی د پاره عذاب هم سخت عذاب دی. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء.